بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ سید عادل افیشل یوټیوب چینل او زه تاسو کوربه سید عادل. نن بر سره د ادم خان او درخانه د کیسې لنډه خلاصه سره شریکوم. هیله لرم چې دا ویډیو به تر اخره پورې وګورئ او که چا زموږ چینل تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ تاسو نوی یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د هغې سره سره د بیل دا بټن چې دا سره هم کلیک کړئ. ادم خان او درخانه کیسه او د هغې خلاصه واورئ. وایي چې د یوسفزو په علاقه کې د بورې د غره په لمن کې د ادم خان او درخانه پلار استوګنه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او د درخانه د پلار نوم طاووس خان ملک و. دواړه په بایزو او راډیزو کې یاد خانانو. ادم خان او درخانه د وړوکوالي نه یو بل سره ډېره مینه کوله او دغه خاموشه مینه تر یو وخته پورې روانه وه. په دې دوران کې د درخانه د ترور د لور بسکی واده جوړ شو. درخانه د خپل ترور په کور خپل ښایست پیغلتوب او حیا په سطر کړې وه، خو چې کله د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو درخانه ټینګه نه شوه او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده. د ادم خان او درخانه بیا د یو بل سره لیده کاته وشول او د مینې اور یې لمغړې وکړې. د دې نه وروستو ادم خان د درخانې د حاصلولو دپاره ډېر کوششونه وکړل، خو د هغې ترلاسه کول ورته ډېر ګران و ځکه چې د درخانې کویدن د دغه علاقې د یو بل ملک پایاوي د زوی سره شوې وه. ادم خان او درخانې به پټ پټ د یو بل دیدن کولو او آخر یو ځل ادم خان درخانې د پلار د کوره د هغې د واده په شپه روانه او د خپل سخر بیرمایي ملک کری راوست. بیرمایي په ظاهره خو د هغوی ښه ته به تسلي وکړه او د هغوی د واده لوز یې قبول کړو. خو یو ورځ چې ادم خان د خپلو دوستانو سره چېرته بهر وتلی و د پایاوي ملک استازی راغی او بیرمایي د درخانې په واپس کولو راضي کړه. درخانې د بیرمایي ملک د کوره په ډولۍ کې د پایاوي ملک کره بوتله. د جدایۍ زمانه په دواړو عاشقانو ډېره په مصیبتونو او تکلیفونو کې تېرېده. ولې څه وخت پس چې ادم خان د خپلې مینې نه ناامیده شو نو د خپل وطن د خلکو او خپلې خانې او ملکۍ نه هم بېزاره شو او د هندوستان په لور یې مخه ونیوله. خو څه وخت چې د خټکو په علاقه کې د اکوړي په خوا کې د مصري باندې کلي ته ورسېدو نو د خپلې مینې تاونو او د جانان د فراق غمونو دومره ځپلی و چې په تن کې نور د وړاندې تلو توان نه و او هم د دغه رنځ له کبله هم په دغه ځای کې ساه ورکړه. درخانۍ چې د خپل جانان د مرګ نه خبر شوه نو دا غم یې ونه زغملی شو او هغه هم د دې دنیا نه روانه شوه او د خپل وصیت مطابق د ادم خان په خوا کې دفن کړی شوه. تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه سید عادل له ورکړئ اجازت. چېرته هم چې ښه ادباتو سره بریالي اوسئ. کور مودان د الله په امان.